کله چې مسله د ختم نبوت رالا، کله چې مسله د ناموسي رسالت رالا، بیا حکم دا نه دی چې ای بنده د خپل ځان خیال وساته میدان ته ونوځي، نه بیا حکم دا دی که میدان د احد دی بیا احد ته ځان رسوه، بیا که میدان د بدر دی بیا بدر ته ځان رسوه. النبی اولی بالمؤمنین من انفسھم، حضور زیات حقدار دے پا مومنانو باندی د دوی د جانونو نهم، د دوی د جانونو نم حضور زیات حق لري. مطلب دا دے چې په کوم ځای کې تا ته خطره د خپې وباسه خیر دی، کوم ځای کې سر ته خطره د خیر دی خپې وباسه، خو که کوم ځای کې د حضور عزت ته خطره ده بیا به په میدان ولاړې. حضور زیات حقدار دی، ستا دومره حق نشته دی په خپل ځان باندې څومره چې ستا په جان د حضور حق دی. دې وجې نه کله چې دا د فقه مسله ده چې کله ته منځ کې او د منځ د پاره اودس کې او په دغه اودس کې تا ته خطره ده، ستا اندامونو ته خطره ده، اوبه ډېرې یخې دي، که چېرې په دغې باندې اودس کې نو ستا اندام ضایع کېږي، تا ته د پالج اثر وړاندې کېږي، تا باندې بیماری راځي، ستا بدن خرابېږي، اوبه یخې دي، که استعمالې نو دومره یخې دي چې ستا د یو اندام د هلاکېدو خطره ده. بیا حکم دا دی خیر دی د خپل ځان خیال وساته، د خپل اندام خیال وساته، د خپل بدن خیال وساته، ولې چې تا باندې ستا د جان حق دی او ته به د دې خیال ساتې. خیر دی تیمم وکړه، ځان د دغه اوبو نه وساته، تیمم وکړه. کله چې ته په مانځه باندې ودرېدې، په دې منځ کې قیام فرض دی، دا د علماو نه تپوس وکړئ، قیام فرض دی، په ناسته منځ نه کېږي، خو که چېرې ستا په خپو کې مسله ده، ستا خپو ته تکلیف دی، ستا په ملا کې مسله ده، تا ته نور تکلیف دی، ته ودرېدی نه شې، که ودرېږې نو تا ته خطره ده، ستا اندام ته خطره ده، نو بیا مسله دا ده د خپل جان خیال وساته. خیر دی په ناسته منځ وکړه، اگر چې منځ فرض دی خو خیر دی دغه پرېږدوه، اگر چې قیام فرض دی په مانځه کې قیام فرض دی خو خیر دی پرېږدوه، دغه منځ په ناسته باندې وکړه. په دې منځ کې سجده فرض ده، خو که تا ته تکلیف دی، ستا ملا ته تکلیف دی، ستا تندي ته تکلیف دی، ته سجدې له نشې تللی، اگر چې سجده فرض ده مګر د خپل ځان خیال وساته. ستا بدن ته تکلیف ملاویږي، خیر دی سجده مه کوه، یاره په ناسته باندې منځ وکړه، په اشاره باندې وکړه، سجده پرېږدوه اگر چې فرض ده. د خپل ځان خیال وساته، د خپل جان خیال ساتل دا ډېر لازمي دي. یاره روژه فرض ده، خو که ته په سفر باندې روان یې، په سفر کې تا ته تکلیف ملاوېدی شي، نو دې وجې نه روژه اگر چې فرض ده خو خیر دی روژه به بیا ونیسي. د خپل جان خیال وساته، د خپل بدن خیال وساته، د خپل وجود خیال وساته. ستا د وجود په تا باندې حق دی، ستا د جان په تا باندې حق دی، دې دپاره ته فرض هم پرېښودی شي، روژه به بیا ونیسي، خو یاره د خپل ځان خیال وساته. که ته چېرې بیمار یې، په بیمارۍ کې تا ته روژه تکلیف درکوي، نو بیا د رب حکم دا دی خیر دی د خپل ځان خیال وساته. روژه اگر چې فرض ده دا به بیا شي، خو د خپل ځان خیال وساته. یاره حج له روانېږي خو په لاره کې خطره ده، د دشمن خطره ده، د درندګانو خطره ده، د بهایمو خطره ده، ځنګل راځي په لاره کې، یاره د درندګانو د هغه مفترس حیواناتو خطره ده، نو بیا خیر دی د خپل ځان خیال وساته. حج ملتوي کا دا به بیا شي، خو د خپل ځان خیال وساته. زما عزتمندو مسله موږ ته دا معلومه شوه چې زمونږ د جان په موږ باندې حق دی، موږ به د دې خیال ساتو. که ده ته خطره راتله موږ به د دې دپاره فرض هم پرېږدو، موږ به روژه هم پرېږدو، موږ به اودس هم پرېږدو، موږ به حج هم پرېږدو، یاره موږ به په دغه مانځه کې قیام هم پرېږدو، موږ به سجده هم پرېږدو. د چا دپاره؟ د خپل جان دپاره. مګر کله چې مسله د حضور د عزت راله، کله چې مسله
د ختم نبوت رالا، کله چې مسله د ناموسي رسالت رالا، بیا حکم دا نه دی چې ای بنده د خپل ځان خیال وساته میدان ته ونوځي، نه نه، بیا حکم دا دی که میدان د احد دی بیا احد ته ځان رسوه، بیا که میدان د بدر دی بیا بدر ته ځان رسوه، بیا که غشي وریږي نو وریږي دي، خو د حضور د عزت خیال بساتي، د ناموسي رسالت خیال بساتي. بیا که میدان د تبوک دی تبوک ته بځي، بیا که میدان د هغه فیض دی فیض آباد ته بځي، بیا که میدان د دغه یتیم خانې د چوک دی بیا به د 2700 شهداو قرباني ورکړي، مگر د ختم نبوت جنډا دا به په هر میدان باندې بلند ساتي. بیا که وینې کټ کېږي بیا که وینې تویېږي نو بیا پکې دا نشته بچیه بار ونوځي، ګولۍ ورېږي، د ربړ ګولۍ دي، شل دی، یاره هلته سختي ده، تشدد دی، ډنډۍ ورېږي، یاره میدان ته ونوځي، بار روډ ته ونوځي، نه نه، بیا حکم دا دی بیا که غشي ورېږي دي، بیا که ګولۍ ورېږي دي، بیا که تشدد دی نو وي دي، بیا که وینې تویېږي نو توی دي شي، بیا که سرونه کټ کېږي نو کټ دي شي، بیا که بدن ټوکړې کېږي ټوکړې دي شي، خو د ختم نبوت جنډا دا به په هر میدان باندې بلند ساتي. بیا پکې رستو کېدل نشته، ولی د جان مسله وه خیر دی فرض پرېږده، خو که مسله د حضور د عزت رالا نو آغا جان چې د کم جان د خاطره تا حج پرېښودی شو، تا روجه پرېښودی شو، تا اودس پرېښودی شو، تا قیام پرېښودی شو، تا سجده پرېښودی شو، آغا جان به بیا په حضور قربان وي. پته ولګېده چې النبی اولی بالمؤمنین من انفسھم، حضور زیات حقدار دے په مؤمنانو، د دوی د جانونو نیم زیات حق دے.